राधे 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 जी राधे 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 पूरे का پورا ټول ور درځم بیا لږ قلار شي مخکې قومی وطن پارٹی زنده‌باد. السلام علیکم. حنیف خان کا خاص طور سے اگلی سائڈ طرف مزمل خان کا مزمل خان نہاد علی نہاد علی او سجاد خان سجاد خان او علمزیب خان علمزیب خان عنایت خان هغه موږ کې
ډیره مهرباني راشه دوی راشه راشه مید بارودو د لمبو سرا خدایا امن راولی وطن ته د سپرلو سرا نتیریږي ژوند مې د بارودو د لمبو سرا خدایا امن راولی وطن ته د سپرلو سرا دلته کې د شپو پسې رڼا د سحر راولي چې زړه مې پې د مشیره به هغه رهبر راولي چې نوي ټوپکې په لاس قلم وي د ظلمو سره چې نوي ټوپکې په لاس قلم وي د ظلمو سره خدایا امن راولي وطن کې د سپرلو سره چې جبه د قلم شي او ادادي آبادي راولي چې ټولو وطنوالو له په کور خوشحالي راولي د مشي مسافر راشي اوسېږي د بچو سره د مشي مسافر راشي اوسېږي د بچو سره خدایا امن راولي وطن ته د سپرلو سره دلته کې ډېر تیل او ګیسونه دلته کې ډېر تیل او ګیس دلته کې لالونه دي خو زه پردي وطن کې یم د کار مې د پردو سره خو زه پردي وطن کې یم کار مې د پردو سره خدایا امن راولي وطن ته د سپرلو سره خپله دا آخري شعر دی څوک چې د منصور غوندې اشنا په دار خط لیدي ما شهید حیات غوندې خپل قلم باندې ستایلی دي زه مسلم جان خوښ یم د داسې لیونو سره ربا او امن راولي وطن ته د سپرلو سره د لونخوړ ملګري نسیم بایي دا نور ملګري کوم چې د شاټن نه راغلي دي فاروق صاحب دی نور ملګري دي د پرخو نه راغلي دي ټولو ته د زړه د قومي نه په خیر رالی وایم بایي زمونږ سره په دې سخت وخت کې مزمل خان حنیف خان دا سجاد خان فضل ربی خان زما د تره زوی او سید خان هم زما د تره زوی دی دوی چې موږ سره په دې سخت وخت کې په قومي وطن پارټۍ کې اعلان وکړو او انشاءالله تعالی موږ له لاس راکړو دوی به موږ ماوی سره کوو نه او دوی ډېره ښه فیصله وکړه او په دې خپله فیصله باندې به دوی ستومانه نه شي انشاءالله تعالی دلته ډېر خلک راغلي دي درو ته دي کلو ته او ډېر زیات وټونه د خلکو ورکړي دا ډېر تکړه خلک دي د شوبلې ډېر پښتانه خلک دي دوی چې کومه خبره وکړي هغه سر ته رسوي خو بیا هغه خلکو سره هغه شان کار نه دی کړی ما ته د دوی ټوله پته ده او انشاءالله تعالی زمونږ داسې درون خوږ مشر دی عطا محمد خان شیرپا مرکزي چیئرمین بیا د هغه زوی د سکندر خان صوبایي ایریګیشن وزیر هم پاتې دی صوبایي چیئرمین هم دی انشاءالله تعالی زمونږ چې کوم ملګري موږ سره په موږ اعتبار وکړي موږ سره اتحاد وکړي په دې سخت وخت کې اعلان وکړي هغوی به موږ چېرته بل چاته مقصوده کوو نه او داسې به هغوی چېرته هم دغه نه شي چې موږ غلطه فیصله وکړه انشاءالله تعالی زمونږ دونه درون خوږ مشر دی عطا محمد خان شیرپاو چې هغه چېرته داسې د بېایمانۍ کار نه دی کړی ټول حکومتونو کې چې راشي او د چا نه هم تپوس وکړي یاره وي زه د هغه ملګری یم دا سجاد خان ورسره تاسو پاتې شوي دلته نه هم تپوس کوئ هغوی به تا ته وایي چې بای ډېر د تکړه او نر سړي سره ملګري شوي یو سړی به هم دا دی استاد اینې راینې به هر ځای کې به د هر چا سره احتساب کېږي د هر چا سره به دغه کېږي او زموږ مشران ټول عمر په حکومت کې پاتې شوي خو انشاءالله هغوی داسې سپین دغه دي بعض دي لکه زما په د روډ په سر چې دا سپینه ټوپۍ ده هغه بار بار زموږ خان وایي احتساب د هر چا سره وکړئ احتساب د هر چا سره وکړئ خو د هغه فرزند دی سکندر خان دی سینئر وزیر پاتې شوی تاسو ته پته ده ټولو ته پته ده بار بار اوسه پورې په هغوی باندې دونه داغ نه دی لګېدلی انشاءالله تعالی دلته چې تاسو وینئ په دې لونخوړ باندې دا کالج جوړ شوی و دا هم زموږ د مشرانو قربانۍ دي
مونږ دلته په څه وخت کې دا ټوله یو پارټي وه پیپل پارټي وه بیا خو پکې وروسته دا پارټي جدا شوه نصر الله خان خټک زموږ مشرانو وروسته مونږ پکې جایداد ورکړی و دا کالج په شریکه باندې اوس هم پکې زموږ د ماموتو هغه بورډ لګېدلی دی او دې ټولو خانانو وي چې په نه د یو غریب سړي زوی او د یو خان سړي زوی دا ښه خبره نه چې دلته دا کالج جوړ نه شي بیا زمونږ ټول وی نه دا به جوړېږي دا پکې مونږ څنګه په اوس هم د ماموتو هغه حال دی په هغې باندې غټه تخته لګېدلې ده خو انشاءالله تعالی زموږ د ماموتو پکې یو کس مونږ سره لیکل کړي مونږ څوک نه دي برتي کړي پکې او ټول غریبانان مو پکې کړي دي او عطاب خان داسې یو پښتون سړی دی چې هغه له لاړ شي پلار او زوی له بیا سجاد بهي ته پته ده هغوی د خپل ورکر د خپل ملګري دونه قدر کوي او دونه عزت یې کوي او دونه خیال ساتي ته ورته به ډېر ډېر وی هغوی به نه تا سره او پلار او زوی بار د ګیټه پورې راځي او تاله به ښه تسلي درکوي مونږ چې لاړ شو مونږ خو په هغه کې یو قرباني نه وي لیدلې په هغه کې مونږ یو پښتو نه وي لیدلې نو زموږ دلته هم ډېر دغه دي مونږ ډېر کمزوري یو خو مونږ چې دا ټول خلک دلته پرېښودي او د هغه مرګتیا کوو خو هغه ډېر یو پښتون سړی دی او هغه په کارونو او د پښتو په کار ډېر ښه پوهېږي او انشاءالله تعالی ښه دلته را روان تاسو ته پته وه چې دا کوم مخکې حکومت جوړ شو د تبدیلۍ په اواز باندې وی مونږ به د انصاف کارونه کوو انصاف به راولو ډېر ښکلی وی 1 کروڑ به نوکرۍ ورکوو تاسو ته پته ده څونه نوکرۍ ورکړي بیا وی مونږ به 1 کروڑ غریبانانو له کورونه ورکوو څونه کورونه ورکړه بیا وی په 100 ورځې کې به مونږ چینج راولو څونه خو ټولو خلکو ته پته ولګېده چې داسې چینج چې راوستو چې زه درته ویلی نه شم یو ګاډی والا غریب په دې بانډو کې په ګاډو والا باندې ټیکسونه ولګول غریبانان چابریمارو باندې او پیسې پې ولګولې او په یو کس باندې 100 روپۍ ورځ وي دا د کمیټې د کسانو تنخوا نه برابرېږي هلکه چې د کمیټې د تنخوا نه برابرېږي نو بس پرېږدی ورته صرف د غریبانانو ته چل دی خدوی و په تقریر کې تاسو ته پته وسوی وي بجلی دا او بجلی هغه او بس بیل به وشله او کړپ بیل به نه داخله وي اوس ساری یو کس په خپل کور کې په کرایه ناست دی دونه بیلونه یې راوسته چې خلک یې په دې بیلیا باندې ستومانه وطن پارټي د ضلع مردان انفارمیشن سیکرټري هم دی د هغې نه علاوه د نوجوانانو د څانګې سره تعلق لرونکي زین خان د زمونږ ضلعي چیئرمین دی د هغې سره زمونږ د قومي وطن پارټۍ د سوشل میډیا ضلعي کوارډینیټر حسین یوسفزئی صاحب د هغې نه بعد د دې لونخوړ زمونږ ډېر درون خوږ او ډېر ګران مشر په مونږ باندې د پی کې 55 چیئرمین شاکر لالا د هغې سره جنرل سیکرټري اسماعیل خان او د شاکر لالا د لونخوړ ټول ملګري او د دې کلي څومره اوسیدونکي دي ټولو ته په جمع سره سلام پیش کوم د هغې نه بعد دا نننۍ غونډه چې کومه په دې کې مونږ راغونډ شوي یو دا یو سیاسي غونډه ده سیاسي غونډه داسې ده چې په دې نننۍ غونډه کې زمونږ مقصد دا دی چې مونږ خپل د دې قام سیاسي تعین کوو لګیا یو چې کوم زمونږ په دې کاروان کې شامل دي هغه خو آلریډي دي خو چې کوم نوې ملګري راځي نو دا زمونږ د دې قومي وطن پارټۍ د سیاسي ګوند یعنی د قومي وطن پارټۍ د سیاسي پارټۍ یو حصه جوړیږي واقعي دا زمونږ دپاره یو ډېر زبردست چې کوم دی یو مقام دی خو د قومي وطن پارټۍ په باره کې لږ شان چې کوم دی یو څو خبرې کول غواړو قومي وطن پارټي د دې ضرورت ولې راغی چې قومي وطن پارټي جوړه شو څنګه مسلم جان لالا خبر وکړه چې قام پرست پارټي آلریډي دلته کې په دې سیمه کې په دې علاقه کې په زمونږ په دې پښتونخوا کې موجود وه چې هغې د پښتون قام په نوم باندې سیاست کو خو هغې د پښتون قام ترجماني نه کوله پښتون قام د پښتون د دې لفظ نه چې کوم دی دا واضحه دی چې پښتون قام به غیرتمند وي مسلم جان لالا خبر وکړه د هغې غیرت مونږ ډېر ښه طریقې سره لیدلی او چې کله پې سخته راله نو تاسو کتلي وو چې په کوم ځای کې ناست وو نو پښتون چې کوم دی هغه دپاره د ټولو ناول چې کوم دا هغه کې به ښېګړه وي هغه به د یو بل مرسته کوي هغه کې به غیرت وي هغه به چې کوم دی په خپل چې کوم د پښتون قام دی هغه سره به کلک په کلک ولاړي په سخته کې به هم ولاړي
په عام حالاتو کې خو هسې مونږ د یو بل سره چې کوم دی ملګرتیا کوو. زمونږ قومي وطن پارټۍ لیډر چې کوم دی اصل پښتون دی او د دې مثالونه که تاسو تاریخ راواخلئ نو د دې مثالونه به د دومره ډېر میلاو شي ځکه چې نن سبا دا دنیا چې ده د انټرنیټ د وجې یو د دې ګلوبل ویلیج به په انګلیش کې وایي یعنی دا یو ورکوټ دنیا نه یو ورکوټ کلی جوړ شوی دی. ته به په دې ځای کې ناست یې خو ته به د فرانس نه خبرېږې د امریکې نه به خبرېږې. نو تاسو انټرنیټ راوالی سرچ کې زمونږ چې کوم مشر دی په 400 کې په ریلوے سټیشن کې جلسه و په هغه باندې دماکو شوه په خپل هم بچ شوی و د هغه فرزند چې دی هغه پکې زخمي و د هغه سره د پارټۍ نور ورکران زخمیانو ټولو په زوره ګاډي ته خېجو چې ځه د دې ځای نه ځان وباسه. هغه ورته نه دا زما قوم دی چې دې سره زه په عام حالاتو کې ودرېږم دا ما سره په عام حالاتو په سخته کې به زه دې نه ځم. نو د دې داسې نور هم ډېر مثالونه موږ سره موجود دي. د پاکستان د سیاست لومبي شهید چې کوم دی هغه زموږ د پارټۍ سره تعلق ساتي حیات محمد خان شیرپاو چې هغه نوم د چا نه پټ نه دی. د پاکستان لومبي سیاسي شهید هغه و. نو د دې نه دا واضحه کیږي چې زموږ د قومي وطن پارټۍ چې کوم مشران دي هغوی د خپل وینې قرباني ورکوي خو د دې پښتون قام سره چې کوم دی دا به څنګ په څنګ باندې ولاړ او دا وخت ثابته کړې ده چې هغوی ولاړ میدان یې نه دی پرېښی. نو په کار دا دی چې یو کس د پښتون قام د سیاست خبره کوي او هغه کې چې کوم دی دومره دغه نه وي چې هغه د خپل قام سره په سخته کې ودرېږي. د هغه پریس کانفرنس به تاسو کتلی وي چې زرداری صاحب ته کال وکړو چې ما یو وړه شان کوټنۍ راکړه په دې پارلیمنټ هاوس کې خو راکړله ما مه پرېږده هغې خلکو ته. نو مونږ خو الحمدلله زمونږ مشران چې کوم دي دا خو په سخته کې د دې کام سره ولاړ دي او انشاءالله بیا به مو درېږو ولاړ به یو دقه شان. مونږ هم د دغې پارټۍ حصه یو څنګه چې زمونږ مشران کوي دقه شانتې به د زړه نه الحمدلله مونږ به هم خپل خدمت کوو د دې پښتون کام چې کوم ځای کې سخت هلته کې به ورسره ولاړ یو او چې کوم ځای کې دې ته د مرستې ضرورت یا هغه ځای کې به مرستې ته ولاړ یو. ډېر خلک د پښتون کام په نومونو باندې سیاست کوي خو اصل پښتون چې کوم دی ما تاسو ته ووایې دقه اصل پښتنو سیاست دی. بیا د هغې نه بعد ما چې کوم دی زما پښتونلا په هر ځای کې په ژبه باندې دا مهر واري کېږي چې ته د پاکستان خبره کوه ته د پښتون کام د سیاست خبره مه کوه. نو زه هغه ځای کې دا خبره کومه چې پنجابي د پنجابي د سیاست خبره کوي سندي د سندي د سیاست خبره کوي او بلوچي د بلوچ سیاست خبره کوي زه به په سر کې د پښتون کام د پښتون سیاست خبره کوم او ښه په فخر سره به کوم او ښه په جهر سره به کوم که په هغې کې د زما سر ولې نه ځي. خو د پښتون قام د سیاست مطلب څه دی؟ پښتون قام د سیاست مطلب دا دی چې زه د پښتون قام چې کم حق دی چې هغه له روړم او هغه له ورکم د هغې دپاره به زه جنګېږم په سیاسي لیول باندې په سیاسي محاذ باندې او د هغې دپاره ما تاسو ته ووایي چې هغه خلک په کار دي چې هغه رامخکې شي چې هغه اصل کې د پښتنو ترجماني کوي او هغه په اصل کې د پښتنو چې کم رهنمایي د هغه کوي نه چې هغه خلک چې په پښتون سخت راشي او هغه چې کم دی په اسلام آباد او په لندن کې بیا ناست دي. نو مونږه دې ملګرو ته دا یقین دهاني ورکو چې کم زمونږ په دې کاروان کې شاملیږي لګیا دي انشاءالله دا کاروان به په یو غټه قافله کې بدلیږي او دا به د پښتون قام چې کم مستقبل دی دا به د هغې فیصله کوي او پښتون قام مستقبل به بدلیږي انشاءالله. د دې خبره ما د زمونږ مرکزي چیئرمین افراد احمد خان شیرپاو صاحب د شخصیت خبره کوله نو د هغې شخصیت د چا نه پټ نه دی او د دې پښتون قام دپاره د هغې چې کومې قربانیان یې هم د چا نه پټ نه دی. نو باقي مونږ له د خپلې یو صحیح لارې تعین کول پکار دي چې کومه صحیح لاره ده چې مونږ د هغې نشاندهي ځان ته وکړو او په هغې لاره باندې روان شو. که زه وایم چې زما پښتون قام دې ترقي وکړي
د دې مثال داسې دی چې زه روان پېښور ته یم او زه روان چې کوم دی د هغې دپاره روډ د لاهور ونیسم نو زه پېښور ته نشم رسېدی. زمونږ هر پښتون دا غواړي چې زما پښتون قام دې ترقي وکړي خو هغه د سورلۍ چې کوم انتخاب کوي هغه غلطه کوي. که چېرې زه د پنجابي سیاسي پارټۍ د هغې انتخاب کوم د سندې سیاسي پارټۍ انتخاب کوم یا د بلې پارټۍ نو هغه زما د قام چې کوم مستقبل دی د هغې ښه والی چېرته هم نشي. وخت دی د مونځ ټایم را نږدې دی. زه د خپلې خبرې را لنډوم. نور خبرې به زمونږ ملګری زمونږ چیئرمین صاحب ملک مجیب الرحمان دی ناست دي هغوی به هم در سره خبرې کوي. چې کوم ملګري زمونږ شاملېږي هغوی ته به د پارټۍ ټوپۍ په سر ونل. خو په اخره کې دا درته دا ویم چې پښتون قام ته دا زما یو ریکویسټ دی چې دی د خپل مستقبل تعین چې کوم دی په دې باندې سوچ وکړي چې موږ په صحیح لاره باندې. باقي د هغې هغه چې کوم ټیپیکل سیاست دی د هغې نه راوتل پکار دي. نالې نوکري روډ کوڅه کالج دا به هر څه کېږي دا ټول چې کوم دی دا د ژوند یو حصه ده دا د دې سره رواني خو د مستقبل سوچ کول پکار دي چې زمونږ د پښتون قام صحیح مستقبل کم دی د هغې باره کې موږ د سوچ پکار دي. ډېره ډېره مهرباني. وکیل حسین هغه فقې ورسره کوله هغه فورا بیډیا ته راوست. دا بیډیا زموږ د علاقې ته پیپل په وطن کې راغلی. بالکل جی ډېر کارونه د وطن دې هغوی کړي دي. بالکل جی کالي جمدی به هم د عمل خپله دا بالکل کالج هم هغوی کړي مونږ ویلي علي خان د خانان یو شو دا مونږ بالکل دا دا موږ یو مثال یو غریب دی موږ ته سپلار جوړ شو. دا صحیح خبرې ته غوږ کېږه نو په دې ملک کې هغه ډېر کارونه بالکل عنایت خان شیرپو دی بالکل لږې نه دي کړي وشولې او هغه جمدی دی که نه د عمل به ګل بالکل جی بالکل انشاءاللہ اوس پہ رو رہے اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ غفور الرحیم. زمونږه د دې نننۍ غونډې کوربه زمونږه ډېر خوږ مشر او زمونږ د صدارت په کرسۍ ناست زمونږه مشر مجیب خان او د هغې د ټولې کورنۍ د وروڼو بایګانو خصوصي شکریه ادا کوو او هغوی ته هرکلی وایو. په سټیج باندې زمونږ ټولو د پارټۍ د ضلع مردان مشرانو د یوتھ وینګ مشرانو زما خصوصي د حلقه پی کې 55 زمونږ چیئرمین محترم زمونږ ډېر خوږ ورور شاکر خانو د هغې ډېره خصوصي شکریه ادا کوم او د هغې د ټولو ملګرو د زړه د کومې شکریه ادا کوم چې نن په دې پی کې 55 کې لونخوړ کې په دې سیمه باندې هغوی دا شمولیتی پروگرام منعقد کړ. زمونږه چونکې ټول ملګري دي او ټول په مونږ ګران هم دي بار بار مونږه ملاقات کیږي. یو پروگرام بل فاروق خان مفتی فاروق صاحب زمونږه ماشاءالله ډېر غرور دی هره موقع کې مونږ له سپورټ را کړی دی. زمونږه یو ځوان اسماعیل خان د هغې شکریه ادا کوم چې په دې موقع موجود هم دي. دې پروګرام کې د هغې خصوصي کوششونه هم شامل دي. ډاکټر نثارو په مونږ ډېر مین دی په پارټۍ مین دی. آفتاب شیرپو خان مین دی او ډاکټر سلیمان صاحب زمونږ ملګري هدایت لاله ډاکټر صاحب د هغې شکریه ادا کوم چې هر پروګرام ته مونږ ته راځي او مونږ ته سپورټ راکوي. عصمت علي صاحب نسیم خان ډاکټر سراج صاحب ډاکټر یاسین خان دا ټول جنت ګل صاحب دي زمونږ ملګري دي زمونږ له غواړي چې دا کم عزت دي پارټۍ له ورکوي نو دونه مینه ورسره مونږ هم ساتو او دونه مینه ورسره د پارټۍ زمونږ محترم چیئرمین صاحب هم ساتي. ملی رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب هم ساتي.
نو دا موقع ډېره د خوشحالۍ وه هغوی ته په دې باندې مبارکي ورکړو او امید لرم چې انشاءالله دا کاروان به دغه شان جاري وي دا شمولیتی پروګرامونه به د دې نه نور هم سیوا کېږي او انشاءالله تعالی پی کے 55 به دا په ضلع مردان کې یو تاریخي زموږ حلقه د قومي وطن پارټۍ د سپورټ په خاطر او تاسو ته خصوصي د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او سکندر خان شیرپو صاحب دا پیغام نن شاکر خان تاسو مرګرو ته وړاندې کومه چې انشاءالله تعالی را روان بلدیاتي الیکشن به مونږ هم په دغه دومدام سره کوو هم په دې پی کې 55 به انشاءالله هم دغه شان کوو او د ملي رهبر طرف نه هدایات دادي چې انشاءالله دې مرګرو سره به زمونږ پورا سپورټ یا حمایت دا حنیف خان دی ته مبارکي پیش کوم نن په مونږه احسان وکړه مونږ سره پارټۍ کې شامل شو د آفتاب احمد خان شیرپو صاحب د هغې کردار نه مطمئن وه د هغې منشور او د هغې د پارټۍ نه مطمئن دي مزمل صاحب نهاد علي صاحب سجاد خان او علمزیب خان هغې ته خصوصي مبارکي پیش کوم انشاءالله تاسو به د نن نه زمونږ خو یو د پښتو رشته ده یو زمونږ نن د پارټۍ د رورۍ یو رشته قایم شو انشاءالله تعالی چې د پښتنو څه روایات دي څه رواجونه دي تاسو به په غم خادی کې انشاءالله مونږ یادوي مونږ به ته ولاړ او په ذاتي زه او زما دا کابینه دا به مونږ هله خوشحالیږو چې ستا کله داسې د غم خادی مو کوي او ستا مېلمنو ته زه د خدمت دپاره ودرېږم نو انشاءالله دا به زمونږ تا سره یو کول دا لاس د لا پښتو نن درکړو او زمونږ د مرګرو چې کله د غم خادی وي انشاءالله تعالی ته به زمونږ نه هیر نی ته به زمونږ نه پاتې نه یا زمونږ به راځې مشري به کې یا د کټ سر ته به انشاءالله کښېني او دا روري به دغه شان برقرار وي دا به زمونږ بچیانو ته مونږ انشاءالله د پارټۍ خبرې بالکل نه کوم ستاسو ټیم نه ضایع کوم د مانځه وخت په شریکه به انشاءالله مونځ کوو جمع به کوو صرف خو تاسو ته زمونږ عنایت لاله زمونږ مشر دی د ضلع مردان سینئر رهنما دی کو فاروق خانو کو شاکر خانو د پارټۍ خبرې تاسو سره د شیرپو خان خبرې تاسو سره وکړي د سکندر خان خبرې د لوکل سطح باندې زه به صرف یو سوال وکړم خو لا ستړی نه نو خیر دی راته ووایې دا پروګرام نن ختمو خو لا نور هم ستاسو تمه د دې باوجود نو راته ووایې موږ بیا نه راځو د پارټۍ پیغام نه وروړو خو څه خو به راته ښایې که نه چې خوشحاله یې خو دا فیصله دی پښتون قوم او زما د ځوانانو او د بچو کړې وه چې موږ د عمران خان صاحب سره پاسو د هغه د ویژن سره متفق یو د هغه دا تبدیلي موږ راولو اول خو د ځوانانو نه دا تپوس کوم چې ستاسو د تبدیلۍ نه مطلب څه وه څه پوه شو موږ په تبدیلۍ عمران خان صاحب به چې په تقریر کې ووی چې زه به د ملک تبدیلي راولم نو هغه تبدیلي به مونږ ستوي او عمران خان صاحب تا به ستوي عمران خان صاحب کو هغه تبدیلي تا یو غټ پراجیکټ ته ویلي یا هم راته ووایه کو تا موټروی ته ویلي هم راته ووایه کو تا ډیمونو ته ویلي هم راته ووایه په هغه تبدیلۍ کې دا درې واړه څیزونه نو شامل په هغې تبدیلۍ کې لومبې دا شامل و چې د دې قوم دا سوچ دا مستقبل به زه تبدیل کوم اوس دا سوچ او دا مستقبل به زمونږ او زمونږ د بچو څنګه تبدیل کېږي څه چل به وشي او یا کاله بلا وخوشو نور څنګه تبدیل شو د تبدیلۍ نه ګورې زمونږ دا مطلب و چې زما سره د کوم څیز تعلق دی نو دا به تبدیل کې ستا دې فیصلې سره مونږ متفق یو چې د دې ملک جړ چا خوړلي دلته چا کرپشن کړی زما او ستا د ټیکس پیسې یې خوړلې وي زما او ستا د بچو د تعلیم پیسې یې خوړلې وي د صحت پیسې یې خوړلې وي غلاګانې یې کړي دي هغه پیسې بهر ملکونو ته وړي دي زه د سره په دې متفق یم اوس هم د سره متفق یم او که بل یو پارټي راپاسي او د دې خلاف روزي
بیا هم ورسره متفق یم خو ما ته خو به ښې چې تاسو غله جیل ته ولېږل نو کو د جیل په نوم یې لندن ته لېږي نو موږ خو غلاګانې خو نه دي کړی که نه موږ هم غله یو موږ هم ولېږه زما دا بچی دې لندن ته نه ولېږه امریکې ته یې ولېږه چې ځان له څه محنت وکړي مزدوري وکړي خپل بابا له سره ولیږي دلته به موږ کور جوړ کړو اجره پې سازه کړو جومات پې ساز کړو نو هغه غلو چې چا د دې ملک جړې خوړلي دي هغه ته لندن ته د عیاشو لپاره ولېږل دا هغه تبدیلي وه نو که دا تبدیلي اوس هم تاسو وایئ مطمئن یې چې دې به دا غله رانیسي زما هم د سرې ووټ دی زم د سره متفق یم خو زما د تبدیلی نه مطلب دی چې زما بچي ته د صحت سهولت پر خپل کلي کې ورکا نو زه خو دې ته تبدیلي ویم نو دا تبدیلی ته مالا راوړو کو نه زما بچي ته د زمونږ په دې کلي کې خو د تعلیم سهولت میلو شي تر اوسه پورې نشته که نه دا به ووایي دی وایي تبدیلي راولم نو زما بچی له تا تعلیم روړو دی ځای ته زما بچی له زما رور له زما مور خور له د هغې د هسپتال سهولت تا روړو دی علاقې ته نو که ستا په دې علاقه کې لالا دا ټول سهولتونه راغلي نو موږ ورې دوا کوو او زو اجازت غواړو دغه سړی ټیک دی دغه سړی ټیک دی دی موږ ته صحیح خبرې کړي دي خو نه که داسې نی نو دا هغه تبدیلي هم نه وه زما د تبدیلی تعلق لالا ته ووایي نن زه تحصیل ته تللی وم ستا به د پښتو څه کیسونه یا ستا به څه اختلاف وي اوس ما نه زه د نه را تپوس کوم چې آیا نن په تحصیل کې څه تبدیلي تا ولیده تا د وکیل په دفتر کې تبدیلي ولیده تا د جج په هغه دفتر کې تبدیلي ولیده تا ته یو مقرر یو ریډر را پاسېده چې لالا ته راځه ته زمونږ د دې ملک عظیم شخصیت یا ته د دې وطن سټیزن او تاله سي عزت درکو راځه ستاسو د لنډې خوا ته د چوکۍ او د تاڼې ته ځو چې هغه تبدیلي راغلی ده که نه راغلی نو که تبدیلي نی راغلی او تاسو د ملی رهبر آفتاب احمد خان شیرپو د سوچ سره متفق یې د سکندر خان د سوچ سره متفق یې زمونږ د ضلع مردان د مرګرو د سوچ سره تبدیل نو تاسو باندې خیر دی لا وخت تیر نه دی شکر په مونږ لا وخت تیر نه دی نو په دې خپله فیصله باندې سوچ وکړئ او کو سبا بله ورځ تاسو ته دا لیډران د دې پارټو مشران تاسو ته یو موقع جوړوي او تاسو ته وایي چې راځئ چې د دې حکمران نه ځان خلاصو د دې دروغجن نه ځان خلاصو دی خو نور هم زمونږ بچي تباه کوي نو مهرباني وکړئ بیا به ګورئ کورونو کې خوب نه کوو بیا به د آفتاب احمد خان شیرپو صاحب په وینا باندې روډ ته روزو دا یقین دهاني به ورکوو چې موږ دا قوم نن تنګ دی د دې تبدیلی په دې حکومت کې تنګ دی موږ خپل بچو له ښه مستقبل روښانه مستقبل غواړو نو بیا به روزو روډونو ته به هم روزو دردې به هم ورته چل ښایو احتجاج به هم کوو او د دې ظالم حکمران نه د دې دروغجن حکمران نه به دا قوم بچ کوو ساتو به دې نو په مونږ باندې وخت تیر نه دی څونه چې دا فیصله مونږ زر وکړه څونه چې په دغه تحریک کې مونږ برابر خپل حصه واچوله نو انشاءالله تعالی زمونږ بچو ته به د هغې فایده ډېرې تاسو ته فاروق خان ووی د خپل مشر د لیډر دا خو مونږ د هغه ورکران یو او مونږ به خامخا د خپل لیډر صفت کوو خو دا هم چیلنج در کومه چې په دې غونډ کلي کې کوم باباګان ناست دي د هغوی تاریخ په ذهن کې دی د قوم سره چا زیاتې کړې هغه هم په ذهن کې دي د قوم له کو چا روپۍ پیدا ورکړې هغه هم په ذهن کې دي د قوم پرمختګ له کو چا کوشش کړي قدم یې اوچت کړی هغه هم په ذهن کې دي ما ته په دې غونډ کلي کې نن یو کس راپاسې چې حیات شهید د قوم سره غداري کړې ده ملی رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب د قوم سره غداري کړې ده نو راځئ بیا ستاسو ګیله په ځای ده موږ دې پارټۍ کې نه شاملېږو او نه د دغې ملي رهبر په اواز باندې احتجاج کوو خو ما شکر الحمدلله
د ضلع مردان په ګوټ ګوټ کې دا پروګرامونه کیږي، دا شمولیتونه کیږي. نو د دې نه څه مطلب څه ظاهریږي؟ نورې پارټۍ وګورئ چې آیا پیپل پارټي څونه شمولیت په مردان کې کوي، نیشنل پارټي څونه کوي، جماعت اسلامي څونه کوي. نورې پارټۍ واحد د فیسبک په کلا وخې او اخبار به ګورئ. او شکر دی د قومي وطن پارټۍ شمولیت دا د ضلعې په هر ګوټ کې شروع دي. دا هم یو نښه ده. قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی مجیب خان مجیب خان عطا محمد خان شیرپاو عطا محمد خان شیرپاو ځوانانو یو لښکر ځوانانو یو لښکر سکندر خان. دویمه خبره دا تاسو ته ښیي چې پښتانه خپل سوچ شکر دی بدلولو ته تیار دی. او که دا سوچ مونږ بدلو نو بیا د پښتنو سیاست چې څوک کوي نو هغه آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب هغه قومي وطن پارټي کوي. کو نن د پښتنو نه تپوس وکړئ چې ستاسو په کوم یو لیډر باندې اعتماد دی نو شکر الحمدلله هغه به ته د آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب نامه اخلي. دا زمونږ دپاره د اعزاز خبره ده. ستاسو په دې الکه باندې، ستاسو په لونخوړ باندې، ستاسو په دې پیکې باندې شاکر خان چې دغه سکندر خان نه کم کارونه راوړي دي، کم خدمت یې کړی دی، د ایریګیشن یې کړی دی، د بچو د مستقبل د نوکرو یې کړی دی. موږ تاسو ته سلام پیش کوو ستاسو ملګرو ته، او هغه خپل لیډر ته هم سلام پیش کوم سکندر خان ته چې هغه موږ هیر کړي دي. هغه دا نه یې کړي چې دا لونخوړ یا له مانه لرې دی یا داسې دی یا هغه برابر تاسو ته په ایریګیشن کې ما لیدلي چې ستاسو په علاقه کله سکندر خان منسټر و د ایریګیشن نو چې څونه پلانونه دلته لپاره جوړ شوي دي، څونه خدمتونه لارې کوڅې د کلوټو د هر څه بلا شي. نو شکر دی مونږ دی دعوې سره هم وایو چې انشاءالله مونږ خدمت کړی دی، ستاسو په لالچ هم نه دی کړی، په دې هم کړی چې مونږ پښتانه یو د خپل پښتون د پرمختګ دپاره دا خدمت کوو. زه ډېر زیات ستاسو شکریه ادا کوم. په آخره کې د یو څو نارو جوابونه به تاسو نه غواړم او د زړه د کومې به راکوئ دا جواب. اوس واقعي د تاسو د پښتنو سیاست غواړئ، نعره تکبیر نعره تکبیر قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی ملی رہبر آفتاب احمد خان شیرپاو ملی رہبر آفتاب احمد خان شیرپاو سکندر خان شیرپاو سکندر خان شیرپاو جناب شاکر خان جناب شاکر خان د شاکر خان ټول مرګري د لونخوړ پښتانه ملک مجیب الرحمان ملک مجیب الرحمان جناب فاروق خان مسلم جان لالا عنایت لالا. ډېره مهرباني.